أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر، الله غزاد دے چتابے کڑے دے ستاسو دپار دریاب، لتجری الفلک فیہ د دې دپاره چې روانې وي چې چلیږي کشتۍ په دې کې، بأمره په حکم د هغه باندې، ولتبتغوا من فضله او د دې دپاره چې تلاش کوي تاسو فضل د هغه لره، ولعلکم تشکرون او د دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، او تابدار کړي دی الله تعالی ستاسو دپاره ما هاغه څه فی السماوات چې دی په اسمانونو کې، وما فی الارض او هاغه چې دی په ځمکه کې، جمیعا منه ټول پټولا د خپل طرفنا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بیشک پدې کې خامخا ډیر شی نښې دي د قدرت د الله د پاره د قوم هاغې چې فکر کوي، چې سوچ کوي. قل للذین آمنوا، تورت اوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم هاغی کسانو تا آمنو چی ایمان راوڑے، یغفروا للذین بخند کوي دوی هاغی کسانو تا لا یرجون ایام الله چې هغی امید نساتی داغی ورزو د الله د عذاب داغی ورزو یا د نعمتونو د حاصلې دلو داغی ورزو، یعنی یقینی پا آخرت نشتا. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، دبار د دې چې بدل ورکړي الله تعالی قوم تا بما کانوا یکسبون، په سبب د هغې چې دوی بکول. من عمل صالحا فلنفسه، چا چې عمل وکړلو نیک فلنفسه نو دای وکو د خپل نفع دپاره د خپل پیدې دپاره. ومن اساء فعلیها، او چا چې وکړله بدی فعلیها نو په ده باندې به وي وبال د دې بدۍ. ثم الى ربکم ترجعون، بیا بخاص رب خپل طرف تا واپس کولے کیږئ تاسو. ولقد آتینا بنی اسرائیل، او یقینا ورکڑے و بنی اسرائیل تا الکتاب کتاب لرا، والحکم او حکمت لرا، پوہ لرا، علم لرا، والنبوت او نبوت لرا، پیغمبری لرا. ورزقناهم من الطیبات، او من رزق ورکڑو دویتا د پاکو سیزنونا. وفضلناهم على العالمین، او من غورواله ورکڑو دویتا پا مخلوقاتو باندے. وآتیناهم بینات من الامر، او ورکڑیو من دویتا واضح دلیلنا من الامر داغی دلائل د دیننا، یا واضح حکمنا د احکامات د دیننا.
فمختلفو پس اختلاف نو کړي دوی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رست د دینا چراغ للو دوی تا علم بغیم بینهم د وجد حسدن پخپل مینس کی ان ربک یقضی بینهم بیشک رب ستاب پیسلو کی پمینز د دوی کے یوم القیامت پورز د قیامت فیما کانو فیه یختلفون پہا غسکی چی دوی پہغی کی اختلاف کولو ثم جعلناك على شريعة من الأمر بیا من گرزولیتو پیو طریقات د دین فتبعها پس تتابداری کو د دغی طریقی ولا تتبع اهواء الذين او تابداری مکوا د خواہشاتو د هغه کسانو لا يعلمون چې هغه پوهیږي نه انهم لن يغنوا عنك بیشک دوی هرگز نشیلری کوله عنک استانا من الله شیئا د عذاب د الله نازر برابرهم وان الظالمین او بیشک ظالمان بعضهم اولیاء بعض دوستان د بعضو دی والله ولی المتقین او اللہ تعالی دے دوست د متقیانو هذا دا قرآن پاک بصائر للناس دا واضح دلیلون دی د پار د خلقو وهدى ورحمة لقوم يوقنون او ہدایت دے او رحمت دے د پار د قوم هاغی چی یقین لری ام حسب الذین اجترحوا السیئات آیا گمان کوي هاغ کسان چی کوي دوی بدو لرا ان نجعلهم چی من بوگرزو دوی لرا کالذین آمنوا وعملوا الصالحات پشان د هغه کسانو چې ایمان راوړې او عملونه کړي دي نیک سواء محیاهم چې برابر به ژوند دوی و مماتهم او مرګ د دوی ساء ما يحكمون ډېر بد د هغه فیصله چې دوی کوي